بسم الله الرحمن الرحیم. تعلیم الاسلام سبق نمبر 7. د مون سبق شروع شوی دی. مون سره تړونکي څونه مسایل دي او مخکې به پسې مونځ هم راځي، نو ټولو اورېدونکو ته دا خاص درخواست دی چې دې له توجه وکړي چې کوم کسان لمونځ نه ورځي، اقامت نه ورځي، اقامت نه ورځي، دې نه علاوه اذان خو مونږ څنګه چې وخورو دغسې انشاءالله اقامت به وي او بیا به پسې مونځ به انشاءالله دغسې حرف پسې راښیو. بله یو ضروري خبره دا وه چې دا سبق زمونږ د عوامو دپاره دی او زه چې دا کوم طرز زه اختیاروم که دې کې تجویدي حوالې سره نو دا هغه عوامو دپاره اسانه هغه دا کوم نو چې هغوی زده کړه وکړي. مین خبره دا ده. سوال هماغسې طریقه ده، سوال او جواب په شکل کې. سوال: تکبیر څه ته وایي؟ جواب: کله چې مانځه ته ودرېږي نو د مانځه شروع کولو نه وړاندې یو کس هماغه کلمې وایي کومې چې اذان کې ویلی شي. دې ته اقامت او تکبیر وایي. په تکبیر کې د حي علی الفلاح نه پس قد قامت الصلاة ترجمه: بېشکه ودرېدو مونځ. دوه ځله د اذان د کلمو سره زیات ویلی شي. دلته د قد قامت الصلاة راغلی دی. عام طور سره چې کوم مونږ اورو نو خلک داسې وایي قد قامت الصلاة، نو دلته یو فرق زده کوي. دا قاف چې دی د پسه نقطې دي او یو بل کاف دی هغه بغیر نقطو کافي او یو هغه څانګې والا هغه چې او یو چې داسې کاف وي حمزه پکې منځ کې لګېدلې وي. نو د دې فرق یې زده کړه چې د نقطو والا کاف وي دا به په ډک اواز کې ادا کېږي، قاف موټه اواز. او دویم چې دی هغه بل کاف نو هغه چې دی هغه به مطلب موټه به نه ادا کېږي، هغې په ولټ معنی هغه به نرم، یعنی مطلب چې هلکه اواز وي. نو قد قام د قاف سره الف دی، نو قد قامت داسې به هم نه وي قامت الصلاة، دا الف پکې بیا پرېږدي قد قامت الصلاة. اوس د اقامت هماغسې طریقه ده څنګه چې د اذان دی د حي علی الفلاح ته چې راورسېږي نو الله اکبر په ځای به دا وي بیا قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، بیا پسې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. سوال: ډېر خلک سوال دا دی چې څوک چې اذان یا تکبیر وایي هغې ته څه وایي؟ څوک چې اذان وایي هغې ته مؤذن وایي او څوک چې تکبیر وایي هغې ته مکبر وایي. سوال: ډېر خلک یو ځای مونځ کوي، دې مانځه ته او مونځ کوونکو ته او مونځ ورکوونکو ته څه وایي؟ دا سوال خو یو یې لیکلی دی خو په دې کې حساب 3 سواله دي او په جواب کې 3 جوابه دي. اول خو دا دی چې ډېر خلک یو ځای مونځ کوي دې مانځه ته یو، او مونځ کوونکو ته 2 او مونځ ورکوونکو ته 3 شو ده. نو ډېر خلک یو ځای چې کوم مونځ کوي دې ته د جمع مونځ وایي. دا یو جواب شو. بل ورپسې دویم دا مونځ کوونکو ته څه وایي جواب، او مونځ کوونکي ته امام وایي. او هغه دریم سوال چې کوم دی جواب دا دی او هغې پسې شاته مونځ کوونکو ته مقتدیان وایي. نو دا تاسو ته د 3 جواب میلاو شو. سوال: یوازې مونځ کوونکي ته څه وایي چې ځان له څوک کوي؟ جواب: یوازې مونځ کوونکي ته منفرد وایي. سوال: کوم مکان کې چې خاص د مانځه دپاره جوړولی شي او په هغې کې د جمع مونځ کېږي هغې ته څه وایي؟
جواب: هغې ته مسجد جومات وایي. اوس دلته یو ضروري خبره ده. زموږ استاد به ویلي چې یو خو په کري کور کې سړی اوسېږي، یا یو کس وي هغې سره دونه پیسې نه وي او یو مرلې دوه مرلې کور ځان له جوړ کړي. اوس داسې وي چې هغه په غټه سطح باندې ځان له کور جوړوي، لکه حجره هم پکې وي. نو په کار دا ده، زموږ استاد به ویلي چې هغه دې داسې یو ورکوټی ځای جومات په شکل کې هم جوړ کړي. د هغې چې دی ډېرې زیاتې فایدې او برکات دي. بل چې یو کس لمونځ کوي ټول کور کې یا هغه حجرې ته خلک راځي، نو په کار دا ده، نو هلته به دا فایدې چې کوم کس راځي نو میلمه خو مسافر وي، نو هغه به هلته لمونځ کوي. د جومات یو شکل جوړول پکار دی. او بل زموږ استاد ویلی کم سے کم چې دی نو د اخرني سورتونه زده کول پکار دي په یادو، چې بس بیا پکې د مسجد ته مطلب جمع ترې نه شوي وي، یا مسجد ورته نږدې دی خو جمع ترې نه شوي وي، یا مطلب یو مسافر راغلو هغې نه لمونځ شوی دی، نو دا هغه چې جمع ورکولی شي پکې. سوال: جومات کې څه کول پکار دي؟ جواب: جومات کې لمونځ کول، قرآن لوستل، یا بله څه وظیفه کول، یا ادب سره چوپ کېناستل. جومات کې لوبې کول، شور کول بده خبره ده. لوبې کول نو ماشومانو ته اشاره ده، او شور کول دا بده خبره، مطلب چې د دې دا څونه عبادات یې یاد کړل، نو چې عبادات نشي کولی نو دې نه ښه ده چوپ کښېنه. اخوا دېخوا داسې خبرې نه دي کول پکار. یا داسې یو کس وي چې هغه دماغ ورنه لږ تیز وي، نو د جومات په وخت کې یا هغې ته داسې څه خبره کول یا داسې څه نصیحت په شکل کې ورته ووایې، نو پکار ده چې بار ورته ووایه، ځکه چې هغه داسې شور شرابه جوړه نه کړي. اکثر د کمیټۍ والا چې ناست وي نو دغسې وخت کې دا مسلې راځي. سوال: لمونځ کولو سره څه فایده کېږي؟ جواب: لمونځ کولو کې ډېرې فایدې دي. لږې فایدې مونږ تاسو ته بیانوو. اول: لمونځګزارو بدن او کپړې پاک، صاف او سوتره وي. دویم: لمونځګزاره نه الله تعالی خوشحاله او راضي وي. دریم: لمونځګزاره نه حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم خوشحاله او راضي وي. لمونځګزاره د الله په نزد نیک وي. د لمونځګزاره سړي نیک خلک په دنیا کې هم عزت کوي. دلته دا نیک لفظ راغلی دی، او زموږ استاد به مونږ ته ویلی چې کوم سړی دیندار او نیک وي، نو دا به دا توقع نه کوي چې هر یو سړی به زما عزت کوي. نه، چې کوم خلک د دین نه خبر وي، دین سره تعلق وي، نو دا نیک خلک به ستا عزت کوي. هر یو سړي نه توقع به نه کوي. سوال: لمونځګزاره د ډېرو ګناهونو نه بچ کېږي. چې یو کس وایي چې د ګناهونو نه ځان بچ کول غواړم، نو دا دې لمونځ پابندۍ سره کوي. اووم: لمونځګزاره ته الله تعالی د مرګ نه پس آرام او سکون ورکوي. سکون انسان ته چې دی په دنیا کې هم د لمونځ سره حاصلېږي، زړه خوشحاله وي. دلته پاس یو خبره راغله، د الله تعالی خوشحاله او راضي وي. زموږ استاد به ویلي چې کوم سړی لمونځ نه کوي، د دې زړه به خفه وي. دا یو نښه ده. او چې کوم سړی لمونځ کوي، نو دا به هسې خوشحاله زړه به یې خوشحاله وي. نو د لمونځ کولو چې دا څونه فایدې بیانې شوې، نو دا پکار ده چې مونږ د لمونځ اهتمام کوو، چې مونږ څه غواړو هغه دې فایدو کې پراته دي. داسې ډېر علماو کتابونه لیکلي دي. صدق الله العظیم.